حضرت عبدالله بن سلام رضی الله دا یهودی و بیا د یهودیونو کې عالم و. کوم کتاب چې موسی علیه السلام د الله پاک ورکړی و تورات، د هغې کتاب عالم و مکمل علم یې کړی و. یعنې په هغې تورات کې د مسلمانانو اخري پیغمبر دغه رنګې د مسلمانانو صفات نه دا ټول مکمل خبر و. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه چې کله نبی علیه السلام مکې کې و، مدینې ته یا هجرت نه و کړی، نو د نبی علیه السلام باره کې په مدینې کې دا خبرې مشهورې وې چې یو سړی د هغې نوم محمد ده صلی الله علیه وسلم. هغه مدینې طرف ته روان ده، خو یو کمال عجیب غوندې جادوګر ده چې څوک ویر شي د هغې مجلس ته، نو بس هغه خود به خود خپل دین، یعنې دوی به چې کوم بت پرستي کوله، پرېږده وي د پیغمبر والا دین هغه قبول کړي. ډېر عجیبه قسم جدو ده د هغې سره چې په انسان باندې ډېر زر اثر کوي. عبدالله بن سلام رضی الله چې دغه خبره په مدینې کې ډېره مشهوره وه، خو چې کله نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړ، مدینې ته روغل، عبدالله بن سلام رضی الله چې مو په زړه کې دا خواهش وه چې زه د کاس ووینم چې جادوګر په نومې باندې مشهور ده چې دا څرنګې سړی ده. نو عبدالله بن سلام رضی الله چې زه روان شوی دې ملاقات ته، کله چې مسجد نبوي تر ورسېدنه، نبی علیه السلام نوست و، صحابه کرام یې سره موجود وو، خو چې زه څرنګې د مسجد نبوي په ګیټ دروازې باندې ودرېدم، د پیغمبر چهره مې ولیدله، چونکې ده خو هغه ټول صفات په تورات کې کتلي وو چې کوم په محمد کې وو. نو نبی علیه السلام متعلق عبدالله بن سلام رضی الله الفاظ دي مشکات شریف حدیث ته چې ان وجهه لیس بوجه کذاب، الله پاک په ذات مې لکه قسم وي دې انسان چهره کله هم دروغجن نشي کېدای. دې انسان اخلاق، دې کردار، دې دغه عجزي چې دا د کوم د صحابه کرام په منځ کې نوسته، دغه انسان کله دروغجن نشي کېدای. هغې نه پس ته عبدالله بن سلام رضی الله د نبي علیه السلام سره اسلام قبول کړ. نو داسې ډېر واقعات هغه په تاریخ کې موجود دي چې کله به کوم کافر نبی علیه السلام ته صرف په دې نیت باندې رغلی و چې زه یې وکسم، زه یې دیدار وکړم چې دا څرنګه انسان ده، خو چې کله به روغل هغه به بیا په خپل زړه به یې په قبو کې نه وه، خود به خود به اسلام د نبی علیه السلام سره قبلول. نبی علیه السلام په خپل کردار په ذریعه سره دغه اسلام چې دا د خپل ذات نه شروع کړی و. نبی علیه السلام چې کله دنیا ته تلل، نو هېڅوک هم مسلمان د کلمه طیبه ویلی وله نه و، خو چې کله نبی علیه السلام اسلام راوړ او بیا یې دعوت شروع کړ، یو ذات د پیغمبر موجود و، خو د کردار په ذریعه سره نن په ټوله دنیا ګوډ کې چې د کوم اسلام پیلاو ده، دا د مسلمانو کردار او د هغې اخلاق. بعضې خلک چې هغه په اسلام باندې قسمه اعتراضات کوي، هغه یو اعتراض په اسلام باندې دا کوي چې نعوذ بالله اسلام کې خپل حسن ډېر نشته ده، بلکې اسلام د تلوار په ذریعه سره هغه پیلاو شه. اسلام چې نن په ټوله دنیا کې پیلاو ده، دا مسلمانونو تلوار په ذریعه د زور او د زبردستۍ په ذریعه سره پیلاو کړه ده، حالانکه دا مکمل غلطه خبره ده. د تاریخ نه دا ثابت دی چې اسلام هغه د تلوار په ذریعه سره نه، د روب او د دبدبې په ذریعه سره نه، بلکې نبی علیه السلام، صحابه کرام، د هغې نه بعد کې خلک اسلام د صحابه کرام په کردار سره، د پیغمبري اخلاق سره او اسلام په خپل حسن سره په ټوله دنیا کې پیلاو.